درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ دا چې په قطر کې ورځ تر بلې دغه مذاکرات مخ په وړاندې روان دي او په دې کې دا پرمختګ څرک لیدلی کیږي خو یوه مسله چې بیا هم دواړو خواو په اجنډا کې یو لړ مسایل چې شریک کړي دي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړوند په اجنډا کې طالبانو هیڅ هم نه دي شریک کړي او وایي چې دا مسله به له امریکا سره حل کوي خو په اصل کې اوس مهال کې که چیرته د 7,000 طالب بندیانو خوشي کول له امریکا څخه غوښتنه یې کیږي او دا مسله له هغوی سره مطرح کیږي نو دلته د افغان حکومت دریځ بیا هم څه کیدلی شي او په ټوله کې اغیزې هم په دغو خبرو اترو باندې څه ډول کیدلی شي که چیرته خوشي شي او یا هم خوشي نشي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ډاکټر صلاح الدین سعیدي سیاسي فعال له لندن څخه چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی ښاغلی سعیدي سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ مننه خپل سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم زه ستاسو په خدمت مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی سعیدي غواړم په لومړي سر کې د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا پر سر یا هغه مسایل چې دواړو خواو مطرح کړي دي له تاسو څخه واورم چې رښتیا هم تر ډیره د افغانستان دغه مسایلو ته چې اشاره پکې شوې ده په لومړي سر کې د افغان حکومت غوښتنه هم د اوربند مسله ده آیا طالبانو لیوالتیا په دې برخه کې څنګه ارزیابي کیدلی شي په یقین سره ویلی شم چې په دې مورد کې هماغسې چې تاسو هم خبر یاستئ بحث شوی دی دا چې په اجنډا کې په څه باندې کار کیږي د افغان لوري د منطق او د سلیم فکر پر بنیاد باندې د اوربند مسئله ده چې افغان لوري د افغان حکومت لوري مطرح کړې ده طالبان په خپلو بندیانو او د حکومت په نامه باندې بحث او اجنډا تمرکز ورکړی ده اما په هر صورت تمام په ابتدایي حالت کې دي همدا چې خبرې شروع شي او په هغه کې جدیت وښودل شي دا به په ښه نیت ونیولی شي اما هماغسې چې لیدل کیږي طالبان په امریکا باندې زیات اتکا کوي نسبت د دې چې د مذاکراتو باندې اتکا وکړي بله خو څه فکر کوئ چې اوس مهال رښتیا هم د امریکا مسله څومره په دغو مذاکراتو کې موږ او تاسو یو طرفه بللی شو یا دا چې نه لا هم امریکا په دې خبرو کې ښکیله ده او تر هغو چې دغه پروسه یوې پایلې ته رسیږي نو امریکا ممکن هم خپل رول پکې ولوبوي د امریکې رول لوبول په افغاني مذاکراتو کې د مذاکراتو ته د مشروعیت له لحاظه صدمه رسوي اما په مجموع کې حالات دغسې دي چې دي زه په دې باور نه یم چې دا به د افغاني مذاکراتو په ګټه وي چې د افغاني مسایلو د تفاهم په مسایلو کې د درېیم ګړی یا امریکا برخه واخلي دا د مشروعیت له لحاظه او د اتوریتي له لحاظه د ناستې ته ډېر ضرر رسي زه په دې باور نه یم چې دا به ښه کار وي اما دا چې امریکا به دا کار وکړي او که به ونه کړي دا هغه شی دی چې زمان به د هغه ځواب ورکړي بله خو ښاغلی سعیدي اوس مهال که چیرته وګورو د 7,000 طالب بندیانو د خوشي کولو مسئله هم دلته مطرح ده طالبانو په اجنډا کې یادونه نه کوي بلکې وایي چې دا مسله به له امریکا سره دوی حل کوي اما په کور دننه ډېره غبرګونونه ورسره مل دي وایي چې پرته له دې چې دلته اوربند وشي یا د سولې خبرو کې پرمختګ ولیدلی شي نه باید دغه کسان خوشي شي خو که چیرته له امریکا سره خبرې کیږي د امریکا د فشارونو په پایله کې دغه د طالبانو استازي خوشي کیږي نو څه فکر کوئ چې دلته د حکومت دریځ ته په کتو سره د څه انګېرنه کیدلی شي آیا حکومت به رښتیا هم خپلو ولسونو ته ورګرځي یا دا چې نه د امریکا پریکړه به دوی لپاره هم مهمه وي تاسو خدمت ته عرض وکړم چې په مکمل موږ باید یو سیاسي بندیون ولرو دا چې انفجار شوی دی انتحار شوی دی او په هغه کې څوک وژل شوي دي شهیدان شوي دي دا په سیاسي بندیانو باندې مسما کول دا ډېره عجیبه خبر ده اما که چیرته بیا هم درېیم ګړی تصمیم ونیسي او د افغان حکومت د هغه د تطبیق مسؤول شي زه فکر کوم دا به تر ډېره حده پورې ماته به مناسب حالت ښکاره شي اما هماغسې مې چې وویلې په کار ده چې دلته چې افغاني مذاکرات شروع شوي دي په همدغه چوکاټ کې بحث وشي سیاسي بندیان خو به لا نه د بندیانو خوشي کول او تمام موضوعات په همدغه چوکاټ کې باید راوستل شي اما د خبرو د پیل دپاره
بدون د آتش اوربند نه او په مجموعي لحاظ باندې د عدم توافق نه یو جانبه د طالب امتیاز اخیستل دا د منلو وړ نه ده او دا د سولې خبرې نه دي. شکر. بله، خو اوس مهال کې که چیرته د قطر مذاکراتو ته هم ځیر شو له 2 میاشتو ځنډ وروسته بالاخره دوی پر دې باندې توافق ته رسیږي چې اوس مهال به کینو په اجنډا به بحث او خبرې اترې ترسره کوو. د افغان حکومت له لوري چې کوم مسایل مطرح شوي دي چې د یو څه یادونه یې وکړو چې جمهوریت هم په دې کې څرک کرښه بللی شوې ده، خو څه فکر کوئ چې د نظام نوم او نوعیت څومره په دغو مذاکراتو کې ممکن تر بحث لاندې ونیولی شي او دا به زمانګیره اوسي؟ زما په پوهه په برهاو مې لیکلي او ویلي دي په هغه مسایلو کې چې د هغه صلاحیت ملت دی او د ارزښتونو خبرې دي هغه د مناظرې خبر ده چې د طالب موقف او موضوع معلومه ده د افغانستان او د جمهوریت موقف او موضوع معلومه ده دا لسره په اجنډا کې نیول او په هغه باندې توافق رسیدل چې توافق ته نه رسیږي دا خطا کار دی. زه په کلکه په دې باور یم چې طالب د خپل موازی چې په هغه کې حزب سازمان او حرکت سیاسي ته په سیاسي ژوند کې اهمیت نه ورکوي د یوې عالی شورا د اسلامي د جوړولو مسئله ده او د هغه قانوني مرجع بودن ده او د جمهوریت افکار چې پارلمان او انتخابات او دا مسائل دي دا دوه مختلف طرز دید او حکومتداري ده. زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل موضوع نه تیر شي، خپل موضوع دې په باندې مبارک وي، اما د مشروعیت مرجع دغه مذاکرات سیاسي نه دي. دا هم د دې خبره نه ده چې دوی به سره کینی او ائتلاف به سره کوي او توافق به کوي او یو مشترک حزب به جوړوي. دا هم د سیاسي مذاکراتو خبر نه په دې ځای کې ده او نه په دنیا کې ده او نه په منطق کې ده. دا هڅه هم خطا ده چې څوک د خپل ځان بې هویته کې د هغه څه دپاره چې وینې تویې شوي دي او د جمهوریت نه دي تیر شي او یا د امارت اسلامي نه او یا د شورای عالی یا هر طرز دید چې لري دغه بحث له سره دې خواته ځي چې توافق ته بیخي سره ونه رسیږو او طالبان خپل بندیان یو څه امتیازات واخلي او جنګ ادامه ولري. دغه بحث د ارزښتونو په دغه اجنډا کې نیول له سره خطا کار دی او په دې چوکاټ کې هڅه کول چې طالب د دې تیر شي او حکومت دغه تیر شي دغه بحث په سیاسي مذاکراتو کې له سره خطا دی او دا نتیجه نه ورکوي او د جهان تجربه دا نه ده. هر څوک د خپل ارزښتونه لري، ملت دی چې کوم یوې د مشروعیت تطبیق ورته ورکوي، د مشروعیت د تطبیق مشروعیت ورته ورکوي او کوم یې نه ورکوي. که چېرته موږ په دغه شکل باندې چې دا اوس روان دی لاړ شو نتیجه منفي ده. بله، خو ښاغلی سیدي اوس مهال که چیرته وګورو په مذاکراتو کې ممکن بیا هم ډېرې لوړې ژورې دلته وي، ډېرې اسانتیاوې موږ او تاسې په دې بهیر کې په یو لړ مواردو کې لیدلی وشو، خو مخکې له دې چې افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره کینی یا په اجنډا بحث وکړي یا هم دوی د اجنډا بحث ته ورسیږي، کله چې هم 18 میاشتې امریکا له طالبانو سره مذاکره وکړله بالاخره دوی یو تفاهم ته سره ورسېدل، نو انګېرنه داسې کېدله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مسله یو څه پیچلې وه او که چیرته مسله خپل افغانانو ته راګرځي چې طالب هم ځان افغان بولي، افغان حکومت خو طبعا د افغانانو په استازیتوب هلته حضور پیدا کړی دی، د دوی ترمنځ به دغه ناندرۍ ډېرې کمې وي او په لنډو کې به دوی یوې پایلې ته ورسیږي. اما نن ورځ لیدل کېږي چې مسایل برعکس دي، ورځ تر بلې په یوه ټکي باندې هم کابو میاشتې تېرې شي، خو دغه وضعیت چې افغان ولس لپاره په خیر نه تمامیږي، نو څه کول پکار دي ستاسې پان؟ داسې لیدل کېږي چې طالبان یوه ملیمتر هم د خپلو مواضعو نه دي په شا شوي. تمام نظریات او تمام مواضع په امتیاز اخیستلو باندې قدم په قدم د انفجار او انتحار پر بنیاد باندې د امریکې د حالاتو پر بنیاد باندې قدم په قدم عملي کول غواړي، سره د دې چې ډېر زمان تېرېږي د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک وژل کېږي، اما دغه جاري لار د حل لاره نه ده. بیا هم تکراروم او بارهاو مې ویلي دي چې د طالب نه غوښتل چې د خپل هویت نه تیر شي، د خپل نظریاتو نه تیر شي، د خپل نسخو نه تیر شي او د جمهوریت نه غوښتل چې د خپل موضوع نه تیر شي او د خپل سرو خطو د سپینو خطو نه تیر شي. دلته سره او سپین خطونه مخکې نه د چا نشته. سره او سپین خطونه
ملت ته نه طالب د خپل موازی ولري جمهوریت د خپل موازی ولري دا دواړه موازی دي په اجنډا کې ونیول شي که په مقدماتي اولین ناسته کې په سره په توافق ورسېده په دومین ناسته کې په هغه مواردو کې چې توافق ته رسیږي ودرسیږي په هغه مواردو کې چې توافق ته نشي رسېدلی او معنا نه لري توافق ته رسېدل هغه د ملت ته وړاندې شي په دې خاطر باندې دا مسئله به هغه وخت مثبت طرف ته حرکت وکړي که موږ سبک د کار تبدیل کو او د هغه په نتیجه کې ملت د مشروعیت مرجع ولرو دا په دې معنا نه ده چې هغه ته د کومه شورا دایره شي لویه جرګه دایره شي په دې چې دا لویه جرګه چې په تاریخ کې په عنعنوي په مشورتي یا په نورو مفاهیمو باندې وجود درلودله په 21مه پیړۍ کې له سره د مشروعیت مرجع نه ده د مشروعیت مرجع یو وګړی یو رایه ده په دې خاطر باندې دلته نور لارې شته دي په تور د مثال دا بحث غواړي موږ پارلماني او ریاست جمهوری انتخاباتو ته په معین وخت کې توافق وکړو چې په یو کال کې د یو کال په ضمن کې تر 3 میاشتو پورې لازمه آمادګي نیسو په دې 3 میاشتو کې دا آمادګي د تذکرو آمادګي د صندوقونو د شورا د انتخاباتو آمادګي ده او د هغه په نتیجه کې زو پارلماني انتخاباتو ته او په ضرب د 8 میاشتو کې یو کال کې زو ریاست جمهوری انتخاباتو ده دا یو لاره ده اما دا چې دلته 21 نفر د کینی او په هغه شی باندې د تصمیم نیسي چې هغه د ملت حق دی مشروعیت د ملت نه اخیستل کیږي نو بیا د افغانستان پارلمان د مکمل ورشي چې هغه ته په دې منابع باندې چې هغه هم صلاحیت نه لري چې نوعیت د نظام دا د قانون اساسي کار دی په دې خاطر باندې یو سلسله مبدئي خطاګانې شته دي چې د هغه په نتیجه کې یو د بل په هغه امکاناتو باندې کاری چې نه پیږي او سرزوري کوي دا چې طالب په دې باندې سرزوري کوي چې زه د امریکای سره په دغه په هغه کې د توهین دی د افغانستان حکومت د توهین دی د افغانستان ملت په دې خاطر باندې دلته یو سلسله مبدئي خطاګانې وینم چې چې په دغه توافق ورسیږو دا نتیجه نه ورکوي بله خو اوس مهال کې لا هم پر دغو مسایلو بحث او خبرې اترې نه دي ترسره شوي چې افغان حکومت وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی په دوحې کې د دوی سره خبرې کوي اما طالبان بیا ورته د کابل د ادارې خطاب چې په تیر کې کوي یعنی ممکن دا هم د بحث یو مهم ټکی وي چې رښتیا هم دا د افغانستان اسلامي جمهوریت ده یا دا چې طالب په وینا د کابل اداره ده دا یو مسله ده بله مسلې ته که چیرته هم راځیر شو ښاغلی سیدي اوس مهال په کور دننه د ملي اجماع شتون که دلته رښتیا هم مطرح وي د سولې عالی شورا یو طرف د مصالحې عالی شورا بل طرف چې د دې اونۍ په لومړیو کې خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړله او همداراز د سولې په چارو کې د دولت وزارت بل اړخ دی څه فکر کوي چې دغه موازي ادارې څنګه کولی شي رښتیا هم هغه پلاوی چې په دوحې کې دی له دوی سره په تماس کې وي د چا سپارښتنې ومني او بالاخره څنګه کولی شو په دومره پیمانه باندې چې دلته رښتیا هم بنسټونه سولې لپاره کار کوي او بیا یې هم موثریت نه لیدلی کېږي موږ تاسو د یو واحد نظر وړاندې کوو منطق د خبرې او تجارب مؤثر لاره به دا وایي چې مشیا یا لار وښودونکي مرجع چې شورای عالی شي مذاکراتي پلاوی او تخنیکی پلاوی درې مرکزه شي دا عالی شورا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت عالی شورا ده چې په مجموع کې دولت د درې ارګانو دی دا کوم مستقل ارګان نه دی دا د دغه سیستم او ساختار په چوکاټ کې ارګان دی که چېرته داسې اکټ وکړي چې زه باصلاحیت او د دې چوکاټ نه بهر یم دا د مسئلې فهم خطا کوي په یقین سره ووایم چې طالب دغه ګروپ د طالب چې مذاکره کوي د افغانستان ټول سیاسي سټیج او مالک نه دی د حکومت پلاوی د افغانستان د ټول ملکیت او د سیاسي سټیج مجموعه نه ده دا د قضیې یو مهم برخه دي په افغانستان کې ټول سیاسي احزاب او سازمانونه او د به اصطلاح تصمیم نیولو مرجع تصمیم نیولو په شکل د نهایی نه په شکل د مقدماتي مراجع هم شته دي
اما همغسې چې اکټ کیږي طالب وایي چې منګه تمامیت خواهی وایي چې منګه دغسې غواړو هغسې غواړو چې په دې مبارک په دې مورد کې باید څوک شک و تردید ونه کړي چې طالب څه غواړي. جمهوریت وایي چې دغه حکومت وایي چې منګه دغه غواړو هغه غواړو دا د دې حق پاتې شي. اما دغه دواړه د افغانستان د سیاسي سټیج ټوله منظر نه دی. په دې خاطر باندې دغه دوه ټیمونه که چیرته تمامیت خواهي وکړي د مشروعیت سوال په یقیني شکل باندې مطرح دی. دا چې د شورای عالی د صلح یا رهبري یا د هغه مشر وایي چې موږ به د افغانستان د خلکو د مواضعو تمثیل وکړو، دغه صلاحیت چا ورته ورکړی دی چې دی به د تمام افغانستان تمثیل؟ دا خطر ایجادوي. په دې خاطر باندې دی باید ځان تعریف کړي چې موږ د دغه حکومت استازي یاستو او دغه حکومت د سیاسي سټیج کل نه دی. په دې خاطر باندې دلته داسې مبدئي خطاګانې شته دي چې د هغه په نتیجه کې موږ نتیجې ته نشي رسولی. بله، خو اوس مهال کې ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو رښتیا هم دغه مذاکرات چې اوس مهال پر لاره دي او په لاره اساسي مسایلو باندې بحث لاندې ونیولی شي، څه فکر کوئ چې یعنې همدغه مسیر موږ او تاسې هدف ته رسولی شي، یا دا چې نه دواړه خواوې باید په خپل دریځ بدلون راولي؟ نه، دواړو خواو په خپل مواضعو کې بدلون راوړل د خپل هویت نه تېرېدل نه دي. دواړو خواو په خپل موضوعو کې بدلون راوړل په د معنا دي چې دی د افغانستان د سیاسي سټیج او د افغانستان دپاره د مشروعیت مرجع نه ده. یو نظر ده، یو موقف ده، یو حزب ده، یو حرکت ده. که چیرته یې ونیسو طالب یو موضوع ده، مهمه موضوع ده، د حکومت یو موضوع ده، اما دا د افغانستان ټول د مشروعیت مرجع نه ده. دی کېدای شي چې په یو سلسله مسایلو باندې توافق وشي. د سیاسي مذاکراتو خبر، مفهوم او منطق د افغانستان دپاره قانون اساسي جوړول نه دي چې دی جوړوي په عمل کې. حکومت د څنګه شي، دا د څنګه شي، دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا د خلکو حق په هغه عنعنوي و مشورتي و یا یو سلسله نورو لویو جرګو باندې هم نه ترلاسه کېږي چې داسې پلان دی چې دوی به هلته توافق کوي، بیا به راځي لویې جرګې ته هغه ته هم ورسي. دا د مشروعیت مرجع نه ده. د قانون د تغییر دپاره، د اساسي قانون د تغییر دپاره منطق وجود لري، تاریخي اسناد وجود لري، نړیواله تجربه. که چیرته دغه تغییر د موضوع په دغه مفهوم رای نشي، دا مفهوم نه چې طالب د خپل امارات نه دیر شي یا هغه شورای، که چیرته زه په هغه ناسته کې وای او طالب غوښتل چې په طالبان غواړي چې شورای عالی د اسلامي جوړه کړي، دا شورای عالی د علما په افغانستان کې شته ده، هغه دې تقویت کړي. اما خبره په دې کې نه ده چې شورای عالی اسلامي، خبره په دې کې ده چې دی شورای عالی اسلامي د پارلمان په ځای غواړي. دی شورای عالی اسلامي، هغه شورای عالی اسلامي چې دی د پارلمان په ځای غواړي، نو هغه شورای عالی دی خو بیا بل چاته صلاحیت ورکړي چې هغه یې جوړه کړي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله متقابله د فریب مسئله مطرح ده چې نړۍ په باندې، خلک په باندې، هغه څوک چې د دې هغه شاته درېیم او څلورم قدم ګوري په باندې پوهېږي. شورای عالی اسلامي مخالفت څه دی؟ شورای عالی اسلامي همدا اوس په افغانستان کې شته ده، هماغه تقویه شي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله مبدئي او روشي خطاګانې شته دي. که چېرته دغه خطاګانې اصلاح نه شي، موږ نتیجې ته نشو رسېدلی. ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان ښاغلی سعیدي چې له موږ سره مو برخه واخیستله.